باور قرآن ته پیش کړي دا د متقدمینو صحابه او د اخیارو فقهاو مسلک دی د امام ابو حنیفه هم دا مسلک دی چې حدیث راشي اول قرآن ته پیش کړي ځکه قرآن قطعي دی او متواتر لا يعذب المؤمن ببكاء اهل عليه عذابی کے بمومن فبکا دا حر دے ندی ویلے دے انکار پخپل اجتحاد دی ولكن رسول الله في وقته ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يزيد الكافر عذاب من بكاء اهل عليه دا کافر عذاب دیتی فجرا دا حر اس سوال دا ہے چھے دا کافر کی ولی وائے جڑا خود جنگی دا نو دا بید مصاحبت و دا مقارمت دفارها بید سببیت دفارها یعنی کافر عذابی کی وقت جڑا دا حل بی جڑا کی علتا پا عذاب مبتلا دا جڑا سبب دا عذاب نرے دا زمانہ دا عذاب وقالت او بیوی حسبكم القرآن قرآن تنبوله حدیث باول قرآن تا پیش کیا دا متقدمین و صحابه و دا اخیار و فقهاو مسلک دی دا امام ابو حنیفه دا مسلک دی چه حدیث راشی اول قرآن تا پیش کیا ذکر قرآن قطعی دی و متواتر دی لفظا و معنا نو امام ابو حنیفه ولا قرآن نا مسئلہ را لی بید حدیث شریف و دا باقی دری والا امامان بارو تا پیو دل گوری پیو نظر پیو سترگا دا خفر نو دا امام ابو حنیفه مسلک دا کبار و فقهاو دا صحابه دی لکه عمر فاروق عائشہ صدیقہ عبداللہ مسعود دی بده ټول سيزونه راکاته ورتوي حسبكم القرآن قرآن تنبونه ولا تزر وازرة وزر أخرى یو نس بوج نوجته دبر چې ابن عباس دا قصه ټوله ابن عمر ته بیان کړه په دغه مجلس کې چې کوم کې هغه د خدای مسله و جواب ابن عباس تایید کړي د عائشه فدي آیات والله هو اضحك وعدا دا سورة نجم آخری آیاتونه جاو خلدا خدا خدای په اختیار کړه خدای خلقول کړي او خدای جوړول کړي پاره خپل جړا کون کې نه عذابي دې نمړې په څنګه عذاب ابن ابي مليكه وای چې دا ټول بحث ختم شو او ابن عباس دا ټول قصه بیان کړ ابن عمر ته نو قال ما قال والله ما قال ابن عمر شيئا ابن عمر يسونه چپ شو ذکر او بغیب بیان ورته ابن عباس تایید دا شي او په ذکر د بل آیات انتنا اسماعیل مخیر قال سنعلم وسنه على فرام يسعف وشيبانين دا خمو نشوی چې ابن عمر خطا شوی یا عمر فاروق خطا شوی که چې کلام د رسول الله نقل کړي نو د لفظ د فاضل وي اب حمل کې فدی دا به حمل کې فدی نو تطبیق براشي عمر سے ویلو صحیب دا بل صحابی نقل کړي چې عمر اولګي نو صحیب جړل عمر سے برتوی تا پتہ لگی کہ حضور مبارک ویلی دی ان المیت لعلہ الہ الحی ادے بلکہ اللہ اخبرنا سمن عائشہ بی وی حضور مبارک پہ اوفد تیر شو یہودیہ یبکی علیہا اہلها باغی اہل جڑل آغی ذکر دا تعبیر پا کافر سروکا مومن عذابی کافر عذابی کبیلی دا کافر پاک کی ویلی ذکر دا قصد کفار پاک کرانا فقال انہم لیبکون علیہا و انہا لتعذب فی قبرها جمدی پی جرا کے اور پا عذاب کی پتہ انا
باب ما يكره من النياحة على الميت فمڑی ویر کول بند وقال عمر جنا جائزه ویر بند ویر دې ته وای چې مخ وای ریوان شلای ویختو باسي ځان ته د حلاک خیره کې خدای ماته مخ کې خدای ماته مخ یو سره ولدان سختی ده امور ورته ناسه وی خدای ماته مخ خدای ما د په دیوال نو چا تمبو لګوله یو ټوخي سړي مولا موحد مسلمان دا وې څوک یې وروره زه په هغه مختم وی زه جبریل علیه السلام یې خدای ستا دعا قبوله کړه تاوی ما ته مخکې واله نو زه راغلم دې دپاره چې روح درنه واله وی نه وروره ګورې جمدیو مړی دغه ته ګوره مریض ته جمدیو مریض ته ګوره بے تیار کېږي ښځې وایي که نه ما ته مخکې مې د جنازې نه مخکې کړې مې د کس نه مخکې مې ښه چې تا ته مخکې کړمې نه نه مریض هغه دی او ورو جوړ کړی وځي نو عمر صاحب ته شکایت راغی وایي صاحب خالد ابن ولید وفات شوی دی شام کې او دلته خبر راورسېد په مدینه کې رشته داران یې ښځې دي هغه جاړي نو عمر صاحب یې پرېږدی خیر دی چې جاړي دا هن یبکین علی ابي سلیمان پرېږده خالد باندې جړا پکار ابي سلیمان ما لم یکن نقل او لقلقه چې نق او لقلقه پکې ني چې په سر خاورې ویشتلي دي چغې سورې ني نو خیر دی جړا خو یې ورته وشي والنقوه التراب والحباب خاورې په سر شیندي واللقلقه والصوت چغې وایي ما په خپلې ځلې زه وړوکی یم زمونږ ګوانیان جومات سره نږدې یو نجینۍ او پېغله ښځه وه هغې سیند له تله سیند زمونږ جاسدي نه راته و د جامې وي همدلته یې پلار مړ شو خبر ورپسې راجب زه ولاړم چې راله په مخ یې راباندې نو ښځې اکثر مخ وایي مخ وایي سر وایي نو دغه وایي چې نقه او لقلقه پکې ني نو خیر دی حضرت ابن عمر نه نقل عمر نه نقل دی شعیب رومي نه نقل دی مغیره ابن شعبه نه نقل دی ترجمه نه دی ښې خو د نهي صورتونه کله به منع راغلي د جړانه په هغې کې بعضې صورتونه اغماز به پکې کېږي چې به کې ځان به ډېر شیخ کې نه لکه تمبل چې ماشومان وایي ځان به شیخ کې نه ډېر بعض څیزونه طبیعي وي هغه طبیعت غواړي هغې هغه باندې دا پابندي مه لګوه یعنې ستا خلاف به بیا خلک زیات وکړي ضد کې به راشي ایمان او اسلام ته به کنځل شروع کړي هغه پابندي مه کوه ډېره چې خدای او رسول نه ده ویلي بل صاحب پلار څه شهید شوی نو زوی م جړل او خور یې م جړل ما وله مخ څرګنده و قوم یې ما ځکه مسله ورسره شوې وه پوز او غوږونه د وی چې اوچت شو جنازه نه یو اواز یې واورېد د حضور مبارک په خپله وی دا څوک ده وی دا د عمر لور ده یعنې د دې سړي لور ده یا د عمر خور ده د مړي ترور ده نو حضور مبارک نور څونه وی دی وویل بلې مه تبکي ولې جاړې او قال لا تبکي نه دې جاړې فما زالت الملائکه تدله بیدها حتى تعرفها ملائکو په سورې کړو تر اوچتېدو پورې ولې جاړې دا خو د خوشحالۍ مقام د خدای لوی عزت ورکوي خو صریح منع یې ونه کړه اخماد یې وکړه پکې
دا طبیعت دی طبیعت باندې کنټرول ډیر نه کیږي نه دی بعض عالمان تعویل کوي زمونږ په طریقه نه دی ټیک ته مراد خدا دی او عوامو ته تعویل مه کوه چې ویرېږي چې نبي کریم ویلي دي زمونږ نه دی هغه ښځه چې ګریوانونه څیرئ زمونږ نه دی هغه ښځه چې هغه ننګي وي سرشوکی و سرخوري شیندي باب رساء النبي صلی الله علیه وسلم رساء کړی دی یعنی دعا د رحم یې کړی ده په ساده یو مرسي اصطلاحي چې مجلس جوړ کړي او شعرونه وایي دا شریعت منع کوي او یو د دعا د رحم یعنې چې په فلانکي د خدای رحم وکړي شي نو دومره راغلی د رساء رساء معنا دعا د رحم په مړي سعد بن خولمه دې ته ګوره سید الکائنات سعد بن ابي وقاص وایي زه بیمار شوم په کال د حجة الوداع کې یو بیماری نه په ما سخته شوه نو ما وی قربان په ما خو دومره تکلیف دی دا چې وینې او زما ډېر مال دی او یوه لور مې ده نو خوښم ده چې زه ثلثین د مال خیرات کوم نه ما وی نیم خیرات کوم نه ما وی ثلث خیرات کوم وی زه ثلثو که خو ثلثو کبیر ثلث هم ډېر یعنی چې شمپوشي په حضور وکړه خو بیا هم ورته وی چې ثلث ډېر یعنی کم وکړه څلورم پنځم ایسه انک انت ترى ورثتک اغنیا ته چې پرېږدې خپل وارثان په خپل مال باندې اغنیا دا بهتر ده د دې نه چې پرېږدې خپل ورثه فقیران یتکففون الناس خلقو ته کف کف یعنی چې ستا مال و دولت ورثو ته پاتې شي او مالدار شي پرې دا ښه ده چې اوس یې خیرات کې او بیا د ورثه فقیران پاتې او خلقو ته لاسونه نیسي او ته چې څه لګې او مقصد دې پکې د خدای رضا وي نو خدای پاک به اجر درکوي یعنی که میراث درنه پاتې شي په دې نیت چې زما ورثه پې اغنیان پاتې شي هم ثواب دې پکې حتی ما تجلو فی امرأتک چې د ښځې خولې ته نوړی وچتې دا هم ثواب یعنی په دې نیتو کې چې د دې حق دی په ما خدای او رسول ما ته حکم کړی دی نو ما ورته قربان دلته خلف دوه ځای راغلی ښه د یو معنا ده بله معنا هغه مهاجرین صحابه چې د مکې نه هجرت کړو هغوی په مکه کې وفات کېدل نه غوښتل چې د وطن هم د خدای دپاره پرېښی دی چې هلته مړه نه شو نو ما وی قربان و خلفو بعد اصحابي زه به رستو پاتې کېږم د خپلو دوستانو نه یعنې د مرګ په طریقه زه به صاحب دلته مرم قال انک لن تخلف ته به دلته رستو نه پاتې کېږي فتعمل عملا صالحا ته به عملونو کې نیک الا ازددت به درجه یعنی نه به وکړې عمل صالح مګر خدای پاک به به درجه درکړي ته به رستو نه پاتې کېږي او هیڅ عمل به نه کوې چې د خدای رضا دې پکې مقصدي مګر خدای به اجر درکوي یعنې جمدې به پاتې کېږي او نیک اعمال به کوې چې هغې کې د رضا مقصدي خدای به اجر درکوي او بیا ورته وایي ثم لعلک ان تخلف ته به رستو پاتې کېږي په طریقه د ژوند هغې سره تعارض نه شي هلته تخلف معنا ده چې په مکه کې وفات کېدل د خپلو مرګونو نه پاتې کېدل او دې ځای تخلف معنا ته به رستو پاتې کېږي په طریقه د ژوند ستا ډېر ژوند مقرر دی دا حضور مبارک د معجزې په شکل وي حتی ینتفع بک اقوام تا نه به ډېر قومونه پیدا والي فتنه د ارتداد کې د ډېر خلک مړه کړي او بعض خلقو توبه د ده په لاس وکړله نو هغې ته پیدا وموندله او ډېر مردار شو ویضر بک آخرون و تا به ضرر مومي ډېر او بیا وایي حضور خدای زما د صحابو هجرت پوره شي یعنې دلته یې وفات کېږم ولا تردهم على أعقابهم فشي واپس کېما لیکن البائس لیکن غریب قابل رحم قابل افسوس سعد بن خوله دی یرسی له رشد حضور مبارک رقت
دعا درا مخلدا غفاقی فدی وجان ماتا بمکہ اب قابل رحم سعد بن حولہ دے چی دلتا وفات شو یعنی زو خود دعا کوم چې خدای زمان صحابه هجرت پورا کی چې دلتا وفات نشي او مدینه ته واپس راشي او سعد بن حولہ پکې وفات شو نو پاوی دعا درحم وکړه دا خریل دا رواجو خودو بسرونو خریل دمرد وقت اوس میزبان هندوستان تلاشه چې مړو شي کنه او خدي سرونو خره تقشان سر تو سر ناس سړیم پکې سرونو خره نو دا د جاهلیت رسم غیلم سرونو خره الله رضی اللہ عنہ نا جوڑا شو بی خودی پر آلا او سارے پاگئی دا خزے کیو دا خپل خاندان ناغی پی جڑل خود نشو منا کولی ذکر دی پرکانا نو چی دیل خوشو نو داوی صحابی انا بریء من بریء منه رسول اللہ زه اعلان دا بیزاریکم دا بیزاریکم دا غچانا چی سید الکائنات دا بیزار ده حضور مبارک دا درو قسم خلقنا بیزاره اعلان کرده من الصالحة والحالقة والشاقة صالحة و حالقة صالحة چی چغی سوری وی پمورو او حالقة چی سر اخری پا وقت مصیبت کی والشاقة چی گریوانو نوستری نوی حضور دا دین دا بیزاره اعلان کرده زم دا بیزاره نو خود وی ارونا چی بے وفات شو خود پی جرانا کو حالا دا جاہلیت دغه دا چې خدای ماته مخکې کړي خدای تعامل سکون دې لمون پاتې درا غشته دا چې خلک د کفر خبره انا مالدار ته سنوي مونږ ته ډېر خزه خریدا ته وای انا چې جړه خو نه ده ویر نه ده او که سړی د خفګان په شکل ناست وي او ځای کې نو دا خو په هغه ممنوع جړه کې نه ده راغلی دی وي نه سړی د خفګان په شکل ناست وي تعزیت دپاره ناست وي نو خیر دی دا راغلی نو باغ من جلسه عند المصیبت یعرف فیه الحزن که ناست وي د مصیبت وخت کې او د مخ نه غم معلومیږي نو خیر دی ځکه دا یو طبیعي څیزونه دي شریعت طبیعي څیزونه نشي منع کولی او نه یې منع کوي دې ته ګوره اوس د عایشې فکر ته او علم عایشه بیبي وایي چې خبر راورسېد د ابن حارثه د مرګ او د جعفر او د ابن رواحه دا دې وړه جنګ یرموک کې شهیدان شو نو جلسه یعرف فیه الحزن حضور په جومات کې ناست او خفا معلومېده د هغوی د رنګ مبارک نه غم وانا انظر من سوار الباب ما کتل د دروازې په چون زنانو کتل راغلی یعنې گنجایش ته نو ورو که نه د دې جومات ته نو ما د چون کې کتل سوار الباب مانا شق الباب د دروازې په چون کې فاتح رجل یو سړی راغی نوم یې نه دی اخیستی نو سید الکائنات ته وایي سیف ان نساء جعفر وذکر بخارم د جعفر د خاندان زنانه ډېرې جاړې او چغې وایي نو حضور مبارک ورته وایي زه لاړ شه منع یې کړه ینهاهن مې لاړ شه منع یې وذهب له ثم اتاه الثانیه بیا هم درلاړ او حضور ته وایي لم یکینه زما خبره ونه منله نو شیخ چې ده ورته د خپل طرفه حضور مبارک نه یاد کړی خو دې ورته وایي منع شه شیخ
یا داغی جڑاغ ممنوع درجے کے نوا نبیان آگے نا سڑے ویسیب ورطمیوی خودما خبر نجو قال والله غلبنا یا رسول الله فمن زورو شوی فزعمت عائشة بجوي انه قال سيد الكائنات ورتذكاروي فحسب في افواه النطران لا سداغيخ خلو تخور واچو نم عائشة بجوي خدير وخيارا ميماوي خدير پوزا فخورو لرکين فقنا نبی کریم خپا دے وقت دے مار دیو راضی ارقم اللہ حرفکا خدیر پوزا پخورو لرم میرات جینا فقنا دوستا کونشی کی حضور دستانگری یا غلط واللہ سے خورم لوکی ولا خور واجه لتدا کونشی اس یعنی دا حضور مبارک دا خارا در دوئی او عائشہ پا دے پیدا چی دا یو دا سی جناو چاہے کہ اقمام کی دیشو چشم پوچی کی دیشو دا نبی کریم خامخار تنگے خپا دے و دے مارزے رازے چی جانی کنا خدو نمرلوی شخصیتنا آپا کافران دلات چیزان چیزا پیتا بیتی عائشہ پا دے پیدا چدا جنا ممنوع جنا دا ایمان ورطوی دلکی اگر دینی دیویلی فارغم اللہ وانفق خدای دی پوزا پا خورو لڑا میرات شیئتا بے لم تفعل ما امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشی کولی دا حکم چی سید الکائنات در توی ولم تترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العنائی حضور دی پتنگولو کی پرینخو یعنی اگر دی تنگ او دی دا خارا در توی اس کولی شی اس عائشہ پا دی پیگی دا صحابی پا دی نپیدے عائشہ علم لیر چنتے تینا فقنا دورنا خفاری تدی مارزی رازی خودو تمن لکا بعد قمقل تبلیغیہ قمقل شیخ دلائل خیرات مولا بزعمنا الشيخ توكي خلطوي مجارة بيزي بيه خلطوي ديبا خلطو زوروشي زناورا كينا فقلا زان شيخي شورو كم سيزكي چه مسامحة کی دیشی مسامحة کا زان شیخ جوړو کې نه خلی ور پسې لرګي راوالي ودرګه چې شیخ در ته برابر اوس کابلیان حکومت کې دا زناو کالج لکان بم پټکی پساره یا لکه دا څه چالي خدای ویلي رسول ویلي فقها ویلي ولې پابندي دا څه پټکی پټول پساره غیر ضروري پابندي بلنګا پټکی خو یو مذهبي نه خدانو ترغیب په شکل وای پټکی خشیر هټول به نه پټکی په پسري پکالو جنو نو سال په دې را د عمل کې خطا راشي نه چې کوم څه کې مستعمحي مصفت کې ټوبېره پسره پټکی خو ضروري نه فرض دي نه سنت دي نه واجب ولی په خلق ضروري کار نو بعض مولیان پکی منطقیان یا شریعیاتیان داغی وسعت دا علم نی پا دی وزیرانو خامقلو نو شیخ عمر تبس دا فتوی ورکی چی بس پڑکی پڑکولو لازم کر انا که ولی پی لازم ہوئے دا سال لبا دیر دی عمل خطارو دی دنیا تا گورے اسلام تا گورے علماء نو تحقیقی علم مرترنی دا شیخان لا جمشی دا د دې د خیر لپاره چې هغه پابندي نه لګوي چې خدای او رسول پابندي نه لګوي تعالی به دې رد عمل خطر دا کنا کامیاب شو خلق بو اسلام ناکامیاب شو خلق بو دین علما حکومت نشي کول ادا دې دا بعض سختو دا وجنه تقسیم کوي چې خدای او رسول نه کم کتاب کے راغلی چې ټول لکان به پټ کی پسره ورته خاصیان دې پسره دي خطیبان دې پسره په قضا کې جناب فکاله فلکان پټ کول لازم وي دا لکان بساسو خلاف بغاوت وکړي
نه چې خدای او رسول دې ویلې ولې ځکه چې پابندي په ولګي دی ورته دا اخی چې دا حکم دی د شریعت نو شریعت حکم البته دا ورته د انګريزانو جامې لکه دلته ځوان نه کې پټکی په دې کټو په سره کې پټکی په سره اولې سختي کوي مطلق شام شیخانی پر تبلیغیانو بدل صوفیانو پدیش غیر ضروری تقدیرہ عائشہ بیوی کی نا پکالا استاد کولیش غیر ضروری تقدیم کا بعض شیخان وی بغیر پٹکی مند کی اللہ اور پٹکی کم دیتا رسولی آگے کناتو تے پٹکی رسول تی خوابت دڑے نسوار کئی وہ بغیر پٹکی بمند کی لکہ دا نسوار پکی چارا ہوتی ندا آگا غیر ضروری افراد تفرید دیبانی بندانی مرازی دا دین اللہ نو پویاوے ورته مکه چې خدای او رسول پابندي نه لګولې ملګوي د دې خلاف دا خشي نه ده پټ کې ټو پیری پتا انا ما من لم يظهر حزنه سيد الكائنات چاغه او یا کسان شیدان سیو نو ډیر زیات خفاو او ځکه چې دو مرګو خبر په یو ځل لاغی یو بیر معونه کې دوه کم او یا شیدان شو او خباب شو حضرت دغه بیر دغه ابله کې چې لږ کسان شیدان شوي د دواړو خبر په یو ځل لاغی نو دوه کم او یا یو ځای لس بل ځای ډېر سخت خفه او په دغه کال احد کې ماویا شهیدان شوي نو دا درېیم کال واقعات کې نو نبي کریم ته چې دا شهادت راورسېد او ټول دغو دا دوه کم اویا خو چې شهیدان شي دا خو په قدر شهیدان شي نه جنګ له تلو نه د جنګ پروګرام نو نبي کریم ډېر زیات خفه و قتل القرات او قرات دوه کم اویا چې شهیدان شو په بیر معونه کې فما رأيت رسول الله حزنا وقد وشد منه حضور مبارک دا سے چلتا نوے خفشی لکا پدے واقع نو دا غم کے سڑی خفائی او با من لم يسر حزنه عند المصیبہ او که سڑی زان کلک کیڑو اظہار دا حزن کی دا مصیبت پا وقت نوم دا کمال محمد ابن کعب وی الجزاء القول سید یعنی ان الانسان خلق حلوعا اذا مسته الشر جزوعا و اذا مسته الخير منوعا منتب استاد سے دا ترجمه کولا چې انسان دا کچا دل والا پیدا شوی کچا دل والا پیدا کیا گیا انسان کچا دل دی دته چې تکلیف ورسې ډېر چغي وي او چې خوشحالي پې راشي نو ډېر تکبر او لویي او تقوا نو جزا څه ته ویل قول السید چغی سوری بد وینا شکایت دخدینا وزن سی او بد گمان دوئی یعقوب علیہ السلام صبر کردے دیوی انما اشکوبتی و حزنی الاللہ وعلا من اللہ ما لا تعلمون دامن ورطوئی تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین انما اشکوبتی و حزنی الاللہ دا خپل غم او دا بڑا سے ساخ دے تکم یعنی خدے تا جڑاکم خلقو تکم بس هغه غم ته وي چې سړی په پټولو قادر ني او د خولې د اختیار د خولې نه څرګندېږي انما اشکو بسي او شکایت کوم څرګندو خپل غم و حزن او تکلیف خدای ته شیعگان په دې دلیل نیسي چې ګوره یعقوب علیه السلام په دوی جړا کړې ده نو موږ هم جړا وکړو په حضرت حسین نو د دوی او د هغې په ځمکې اسمان ته حضرت یعقوب علیه السلام بازار ته نه دی وتلی حضرت یعقوب علیه السلام خلقو ته نه دی ویلي چې ما ته ګورې زه جړا افو انما اشکو بثي وحزني الى الله خدای ته جړا بل هغه په جمعي جړا کوي په مړي نه کوي لکه یو صداق ورته معلوم و چې جمع دی
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. جب دے خودی خجڑے پدے کو نا چٹول دنیا کی کفر جو زما بچی چاہتا کافر ویشوی نو چې به خبر نو رسی چې جمدیم دی او مسلمانم دی او پیغمبرم دی نو ډیر زیات خوشاله انا دا قصه به الله پدای کې مراشاله دا تشته پاره په صورت ويسرون على انفسهم ويسرون على انفسهم. دا ابو طلحه زوی وفات شو نا جوړو ابو طلحه جهاد تلو نو چراغه ازوی سخت نو دی ماندل را ما خام نو دغه وخت کې ما خام او ما سلطان مې کیا وفات شو دا ابو عمر نو چې خزي ولیدل چې زوی خو مې ماشو او خاون مې ډېر ورځې پس راغلی د جهاد نه اوس د سنبالي وخت هم نه دی نو که زه ورته الو یم نو ټوله شپه به یې په غم تېره شي نو حیات شیئا دې داسې په برابر ونحتو فی جانب البیت او د یو طرف د کوټه کې سم لو پاتې کړ یعنې د پاسه پیلو پټه واچوله چې اوږده دی او هغه مړو فلما جاء ابو طلحه لما سلطان نفس راغی سید الکائنات ته د غزا ټوله قصه وکړه هغه ورته وایي کیف الغلام ماشوم څنګه دی قالت قد حدا نفسه سیف خلاص فیت التوریه وی وارجو ان یکون قد استراح او زمان دا خیال دی چی آرام ورطا ملوش وظن ابو طلحه سارقا او ابو طلحه ذرکی رالا چی رشتیا وی نو دا آرام نا مطلب دا چی وده دی او تکلیف ورطا نشتا وده دی قال راویوی فبات شپیتی دقاده پورا کتول شپا علما اصبح چی سبا شو اختصل غسل علما رانا مسلم کی لک تفسیر دی ورطوی یو مسئله تا پوستا نکوی تکم خوازی وی مانزلا یو مسئله تا پوستا نکو ویسا بیکر چانا امانت راوست دیو صورت راوست او اغیت بے غواری غروزی پورش نو دی بے ورکی کنم ولی بے نو ورکی وی کدی پہ خفگان کی نو ورکی وی دا خفگان خودی آتے ذکا غیر یو صورت دا پارا ورکی یہ مسئلہ دا سی دا بیاو وی ماو تعالی چکم امانت کوئی راکڑ ورکی بیگاوش یوست رات ہوئے جدول شپمی دا سپیرک الان وقت تلتست اس رات ہوئے جدول شپمی تقاضا پورا کر سمنا دا صبر خاون دا غم اظہار اونک لیکن دا وی جاسم پا ما غم در خاون ولی خفکم دا سی خود دا حوض کوثر دا ناس سلائی خدکم حضور مبارک دا معراج پشپوئی ما امی سلیم ولیدل چې د حوض کوثر په غاړه ناسته ده چاره ده نو ډېره هوښیاره او ډېره بې اندازې ده خاوند نه ډېره اوچته ده نو ورته یې الوي انه خدمت نو چې د منځو کې د حضور پاک سره هغه ته ورنږدې شو وی صیب کمر را سره داسې چل کړی دی امنه شي نو حضور وی قد قضی وفات شو وی نصیب نو حضور سترګو نو اوښکې لاړې وی جړل که دا دواړه سرداران ډېر بهادران نو چې د حضور جړا ته صحابو کتل هغې هم ټول په جړا شو هغې لږ تجاوز کوو د حد نه نو حضور وی الا تسمعون زما خبره نه اورئ غوږ کېږدئ ان الله لا يعذب بدم العام
خدای سره نه عذابی د سترګو په بيدو دا خو به اختیار شي ولا بحزن القلب نه د زړه په غم ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه ويرحم فجب عذابي فجب رحم احتسابك فلحظه به والکل پکانو به وشتل کل خور به پینشتل او با معنحان نوح البکاء وزجر انذالک دویر نو د چغ جڑا یو بکا ده بکا جڑا تو یا بکا ان چی ممدود کی نو بکا صوت دا جڑا تو وزجر انذالک داغین من دا حدیث چی پرون ویلو بیا الشیخ سره چی اوچی تراتموی چی زنانو جاڑی زید بن حارثه و جعفر عبدالله بن رواحه دا مال خبر آئے حضور مبارک ناسو پا جماعت عائشی بی ما دا چون دا دروازے نکتا یو سڑی راغی قربان دا جعفر خاندان زنانا جاڑی یہ خلاص شمنے جلاوی یرد ما خبرو نمان لح یہ خلاص شمنے بیارا غیبی سیب را باندې زورور شو دو ورته د نبی کریم دوار شو نو پدرین دل حضور پاک پخار شو لاس پخلی که ولا خور واشو عائشہ بی بی ماغی میرات سے پوزا ده پخور اولا لگشا اس دا کارم نشکو تتلیش دا غی پخلی که ده خور اچولی چی مازود اللہ برابر او حضور دن پتنگولو کے پرینا یو دل دین معلومی چی دا جڑای او جائز حدا پور جائز ویر بند او عائشہ پدے پیدلا چی دا غی جڑاغ ممنوع حتی نظر سیدل نکینا پخلا چی حضور مبارک پہ یوسی دیغمات کی چی شکوشی کئی نو تخام خازان شیخ کاما یوزل زنانو بیعت کرو دے حضور سرا نو دے پکی وچی ویر بلکو خود خبیر کئی دا بی بیوئی خدای مجلس کی چسم رکسانے ناستے نو ایچا پی وفاو نکڑی یعنی ویر دا خود توالا بغیر دا پندو شوزنا یوم سلیم دا بل ام العلا دا بل ابن ابی صبر دا او یو خد دا معاذ دا او دا نور المطلوب دا بلا ابن ابی صبر پمینس کی مورا نشی نو خد دا معاذ ابن ابی صبر یو شو او مو پکی راشی لکا بیبیم نو او ابن معاذ بے بلا یو خدا باب القیام للجنازه جنازی تا ادری دلشتا کنا ابتدا کدا حکمو چی جنازی تا ادری گا جنازه ربانی ادری گا دا حیبت دا مرگ دا وجن یا دا تعظیم دا ملیکو دا وجن چی ورسر روانی یہ احترام دا مڑی دے بے رست دا حکم منسوخ شوی دے یو دو صحابو تا نسخ نند رسیدلے نائی با رستم قیام کاؤ نو امام بخاریم دا مسلک تی چی قیام منسوخ ندے البتہ جنازی چی سر روانی نو چی مڑی جنازے کٹ نخکت نیخی کٹی نیخی نو تبکینینا مخی دا حکمو چی لحد کینی کی خودی شوی کینی بارا بیدا حکم راغی نا که پزمکا کی خودی شی دو گون احکت شنو کی ناستیش آن حکم منصوب دی امام بخاری دا دی قائل دی چه قیام اسم شتا عام صحابه و علماء پدیدی چه جنازه تیریگی نو قیام اسم منصوب دی البته که ورسر روانه نو چه جنازه سو پوری دو گون احکت شوینی تبکینینا لیکن جنازه خدمت تا ضرورت شی کٹنی ولتا ضرورت شی اواسم خوند نکی چی جنازه سر روانه او جنازه لانی کی خود شوی و تکینه نو دی پا ولانا بابو ننگی
قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا الجنازة وینه ودرېږئ حتى تخلفكم چې رستو تاسو پریدي یعنی تاسو رستو پاتې شئ جنازه مخکې لاړه شي حتى تخلفكم او توضع تاسو رستو پاتې کی یا کې خودي شي د سټون ابا متا یا خدای دا قام جنازه جنازه ته پاسېدلی کله بکینی علی بکینی چې پز مکه کې خودي شي یا رستو پاتې شي اذا را احدكم جنازه فلم يكن ماشيا معها کاغی سرنی روان فلیقم حتى يخلفه او تخلفه چې جنازه دی رستو پریدي دی تلاش یا جنازه دی رستو پاتې کی جنازه مخکې لاړ شي او توزع یا کې خودي شي من قبل ان تخلفه دی لا رستو نیتی پاتې شي بیا وإذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يأخذ حتى توضع جنازه وینه نو درېږي اولی کینه چې کې خودي شي د وګونه ابا من تبع جنازه فلا يأخذ حتى توضع مناكب الرجال فإن قعدوا من رب القيام که جنازه سر رواني نه بکینی چې سو پورې د وګو د سړو نه ښکته شوي نه که څوک کېناست ورته به یې پاسه هلکه دا اوس هم حکم دی جنازه سره څوک رواني نو مخکې به نه کښېني جنازه کېښودي چې به یې کښېنه زه احمد بن یوسف علیه السلام نو ابو هریره او مروان دواړه روان نو دواړه کېناستل جنازه لا نه وه کېښودی شوې ابو سعید خدري راغی او د مروان والي د هغه لاس یې ونیوه وی پاسه والله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك دته معلومه ده ابو هريره یادوي چې حضور منع کړو موږ د دینه ابو هريره وی ټیک ته رښتیا وایي یا ابو هريره نه ارشیو دا وخت یا د مروان په تبه کېناسته که مروان والي نه هغه د لاس نیولې نو کېنه ابو سعید خدري راغی مروان ته یې پاسه گورنر و د مدینه ابا من قام لجنازه يهودي يهودي جنازه تب مدريږي تعظيما للموت یا احتراما للملائكه ملائکه چې ورسره روان دي داغي د احترام دا وجه نه مدريږي یا د مړي د تعظیم په حیثیت عاصم که جنازه ربان تیری کنه موټر کې روانه ټانګه کې نو لګودريګا جنازه تیر شنه بيزا ودريږي به ورته جنازی او حیبت تی د انسانیت حیبت تی عظمت تی احترام دی په شریعت نو د انسانیت په حیثیت بہت تلگو درېږي نو جنازی د یهودی ته نبی کریم ولاړ یو جنازه تیره شنو سید الکائنات ودرېده او موږ هم ودرېدو موږ قربان دا د یهودی جنازه وه دا وقت حضور وینا جنازه چې وینه نو پاسه ورته کله يهودي نو يهوديان مړي خخې عیسایان خخې صرف انسان سوځي عندنا مخالفنا شبه مخالفنا من مخالفنا سالم بن حنیف او قیس بن سعد دی ناستو په قادسیه کې قادسیه اوس موجوده وخت عراق کې ده یو جنازه په تیر شو نو دوی پاسې دل چا ورته دا خو د علاقې باشندگان دي یعنی اهل ذمه دي ناوی سید الکائنات باندې داسې جنازه تیر شو نو پاسې چا ورته دا خو د يهودي جنازه ده نو حضور وی الیس نفسا یو انسان نه ده د انسانیت په حیثیت احترام پکار مرخ یو حیبت دی سعد بن حنیف او قیس دی به جنازه ته ودرېدل او باب حمل الرجال جنازه دون نساء جنازه به سړي وړي ښځې به نه وړي نبی کریم وی دا وضعت الجنازه جنازه کې خودي شي یعنی مړ کې خودي شي پکټ واحتملها الرجال على عناقهم او سړي اوچت کی په سوتونو
فإن كانت صالحة كذا جنازة نیک یعنی نیک سڑی قالت قدموني قدموني زرمي وڑے دا خوشحالو زیت زن قدر وخلا بے خوشحالی محسوس کی. وإن كانت غير صالحة كبت کرداری قالت يا ويلها يسبيرو اين تذهبون بها چرتا میں اڑے ددوار جہان سردارو اذا آوازون حقیقتا کئی يسمع صوتها كل شيء الا الانسان دا چغی اوری ہر سک بغیر د انسان ولو سمعه لسائقا کہ انسان اوری نو دی بے خود را پوسی دا دمڑی خبری دمڑی علم دمڑی اوریدل دا راغلی پا حادث صحیحوں کے ہاں او باب السرعت بالجنازہ جنازہ بزرور ہے خود رینجقی بنو اخی تیز بزے. وقال انس انتم مشیعون تاسو رخصتون کیے جنازے در جنازے نا محکت للی کو رستد للی کے اختیار دے. امام ابو حنیفو رستو بزے شوافی و حنابلہ بعض علماء محکمت دے سوکوی اختیار دے محکی و رستو خود دی وقت کے چی معصوم را عالم اسلام کی لی دلی رستو دی اور رستو تلو کیو سنجیدگیم دا لیکن محکی با جنازے وینی که ضرورتی ضرب اور محکش اور چیز جنازے نا تا محکی روانے دی مار بشاشا تا گورن لاند بکند کی پروسی. شوافی ہوئے دا خلق چی روانی کنا نو دا یو سفارش کون کی دی او جنازہ یو مجرم دے نو سفارش کون کی مخ پکاری مجرم رستو پکاری منگوینا دا مشیعون دی رخصتون کی دی کندی دا مجرم پا حیثیت بہت لے کے دینو لمبو ہے والے کدی دا مجرم پہ حیثیت نو کفنونا ورطا والے چے کدی دا مجرم پہ حیثیت دا خوشبوئی پہ والے لگی نا دا احترام دی دا انسانیت او یو مسلمان دی دا خدای دربار تے اوڑی نو دوی متبعین خادمین دی نو خادم رست روان او چکی دی دا جنازہ نو که سفارش محد بھی نو پکار دا چی جنازہ رستو پرتوی چی جنازے کولے دوی خو جنازہ مخیخی نو دا فطرت سلیمہ تقاضا دا چی جنازے پس رستو تلخری جائز طول امور دی. اب سید الکائنات ابو بکر عمر با اکثر مخیتا چی خلق تلار فراغش او علی صاحب برستو علی صاحب تچاوی اغیخ مختیزی وی اغیی تا دا معلوم دا چی دا رست و ثوابیات پہ و دا اغیی مقصد دا چی پا خلق و تنگیرانشی او سم عربو کی رستو دی نو دیده قولون تا اشارہ کی که محکزی که رستو دی خو جنازه و ورسر دی وی انسوی انتم مشیعون تاسو رخصتون کیے تشیدی توی چی میلمسا دی رخصتی فمشو بین ایدیها و خلفها و یمینها و شمالها مخی رستو وانده خی طرف تا گس طرف تا چاپی رتی روانی وقال غیره غیر دانسنوی قریبا منها جنازی سر نزدی وین مجرمین چیزر لڑکا ہے جنازہ ضرور ہے پہ خبر کئی کہ پکٹ پروتی دیوی قدمونے ماوڑے علم دمڑی خبر دمڑی دا ٹولے حقیقتا دی او سماع تیسو کے سماع نمانو دی خبر سر بیسے چل گئی خبر مانے علم مانے نہ پاتی سشو سمے والے نہ مانے نہ مڑی سمام کئی مڑی خبرم کئی او مڑی علمم لری چدا خموری
نو دیو یسپیرو ما کم خوڑے حضور میں کندے توڑے او دا ټول حقیقت تے مجاز نه نه تعویل ته پکې جرشته خدا دیم جهان سره خبرې کوي هغه د پاره جدا حواس پکار دي هغه مون تخره سرګندول به ایمان نه پاتې کېده به خو مسله د غیب نه پاتې کېده خو چې خدای او رسول سویلی دي نو هغه ټول حق دی کته وی چې زه خو ورته غوږ کېدم ما خو نه دی اورېدلی ټیک ته تی نه اورې کته وی د خو جب هم پرې کړی شوی دی په اورسو لیدلی وي نو هر څه چې دي خو چې رسول الله ویلي دی نو حق دی آوازونه حقیقتا دی ذکر نبی کریم وی یسمع صوتها کل شین الا الانسان دا چغی ارسو کوری بغیر دا انسان نا ولو سمع الانسان لسوائقا کہ انسان موری دی بے خودش مربش لره فرائضو کی تقلیل لصفونو غورا دی چې څومره یو صف جوړیږي نو دویم به نه جوړی او په جنازه کې تکثیر غوره دی یو صف نه درې جوړ که پنځه ته جوړ که ځکه دې کې کثرت د صفوفو غوره دی نو دوه صفه سړی جوړ کړي یا درې صفه نو ښه دی ماشوم با چې یو یې کنه نو فرض منځونو کې ودرېدي شي سړو سره او چې دوی یا درې نو صح پې جدا وي او خو په یعنې په فرایضو کې دا حکم دی او جنازه کې احتمال یعنی ماشومانو درولی شي ځان سره کې دا ثاني راغلی ده چې ماشومان د غټو سړو په صف کې ودرېدي شي هغوی سره دا معلومه شو چې د حضور په باره کې تپوس کېږي نبی کریم تنی خبر ورته وښیي د دغه سړي ځکه که نبی خبر ته خبر وي نو ده به تپوس ولې کولی چې دا کله ښخ شوی او باب سنت الصلاة علی جنازه جنازې طریقه څه ده بعضې احکاماتو ته اشاره کوي چې هغې کې بعضې اختلاف دی او بعضو کې اتفاق دی اتفاق پدې کې دی چې جنازې لپاره طهارت شرط دی د امام بخاري په نظم او د څلورو واړو مذاهبو په نظم ابن جریر طبري او شعبي ابن علیه وایي جنازه کې طهارت شرط نه دی د جنازې حقیقت دعا دی او دعا په شان د ذکرونو دی او ذکرونو کې طهارت شرط نه دی دی وینا جنازې ته صلات ویلی شوي د قرآن او د حدیث په اصطلاح کې او صلات د پاره طهارت شرع کړی دی پیغمبر علیه السلام نو جنازه بغیر د طهارت شته بیا به تکبیرونو کې لاسونه اوچتې که نه اوچتې څوک اوچتوي زمونږ احناف مختلف دي ما نهر علما د بلخ او بخارا دوی هر تکبیر سره لاس اوچتوي او دا دې خوا علما نه اوچتوي بیا اودس او چاروا دیوی که جنازه اودس دینی اودس پکې خامخا د اختر مونځ او جنازې مونځ کې که بیا اودس شم به تیمم نه وی چې اوبه وي زمونږ مسلک دا دی چې جنازې چونکې قضا نشته او د اختر قضا نشته نو هغه مونځ چې قضا کېږي لا اله بدل نو هلته تیمم کولی شي زر هغه وخت سره به کې دا سنن چې د کور نه په تیمم کې راځي دی وینا جنازه دیو کی بیا لار دی شو د چاره دام دیو کی دی اور پس جنازه کولی قرات د فاتحه شته کنه دوی امامان وای امام ابو حنیفه او مالک قرات د فاتحه د سنتو د جنازې نه وای او امام ابو شافعی او امام احمد سے وای ابن عباس او د صحابین راغلی دي ابن عمر باب قرات نبی عام صحابو نه ویلې او قرات د فاتحه غي سنت غني
او دو امامان سنت نگڑی زمان مذہب کی جائز ہے کچارا دعا پنیت پی زب پقبل فاتحہ ویم پپٹا نو چی خروج دا خلاف دا علماء نراشی او پنیت دا دعا ویم دی دا خبرو تا اشارہ کر باب سنت الصلاة علی جنازہ طریقہ دا جنازہ دا صلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازته وقال صلوا على صاحبه وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة دا مقصد دا چې صلاة جنازه ته صلاة ویل شوی دی نو طهارت ولا ضروری دی ليس فيها ركوع ولا سجود دا چې صلاة کامله نه دی رکوع سجده پکې نشته حقیقت دعا ده مړي د پاره ولا يتكلم فيها خبره وپکې نه کی وفيها تكبير وتسليم شروع الله اکبر نه خلاصې دل پاس السلام علیکم عربو کې حرمین شریفینو کې یو طرف ته سلام ګرځي او زموږ مذهب دا چې دواړو طرف ته سلام ګرځي یو باندې که چا کفایت وکړوار وكان ابن عمر لا يصلي الا طاهرا ابن عمر سے بموز علیکہ و چی پاک باو ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها طلوع د غروب وخت بیان کو زمون مذهب دار کہ جنازہ مخکې حاضر او اوقات مکروه او کې بیان کې او که په دغه وخت کې حاضر شو نو به کول شي مازیګر نه مخکې چې جنازه راغلی اول جنازه او که به مازیګر منځو او دا سه باندې کې چې مخکې فرض کې به جنازه او کې ځکه چې مخکې حاضر شوی دا رستو به جنازه مکروه ولا ويرفع يديه لا سنه بوچت کی نوز دې نو دې چاري او تکبیر سره بوچتای کډمبي سره بوچتای کډمبي یادې خو مسله اتفاقی ده او کاری او سره نو اختلافي ده احناف په خپل مارتوي سوک ار تکبیر سر اللہ سچتی لکما وراء النهر علماء سوک نو چتی وقال الحسن وحسن بصری وی ادرکت الناس وحقهم على جنائدهم من ندوه لفرائدهم ما چه سمر پخوانی سلف لی دلی دی خو تابعی دی نو سلف صحابه کرام دی ما چه سمر مخکینی علماء لی دلی دی نو دا جنازو حقدار دا کلی امام دی یعنی چې څوک فرض د پاره څوک مقرری د جمعه ابا جنازه مسکه اول حق د امام دی پس د ولی نه اول حق د ولی به د امام به د بادشاہ د امام د جنازه اجازت د بغیر څوک نشي کوله بغیر د ولی نه واذا احدث يوم العيد که سړی بیا اودس شو د اختر په مانځه کې یا جنازه کې یطلب الماء ولا یتیمم دی به وګوري اودس به کوي تیمم بنوي دا د احناف ورد کوي احناف وایي چې تیمم والی شي ځکه د جنازې او د اختر قضا نشته بالکل فوات کاملا نازي نظر تیمم وا دی چونکه دا قضا قائل دی دا جنازه او دا اختر دا من نو دی وینا لار بشو دس پورشی وإذا انتهى إلى الجنازة الجنازة تورسي وهم يصلون يدخل معهم بالتكبير الله أكبر بوي داخل بشي وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر 4 د شپې دروازې سفر حضر کې دی کې قصر نشته جنازه کې سلور تکبیر دی د حضور زمانه کې او صحابه کې لږ زیاتی کمیو به د عمر فاروق زمانه کې هغه صحابه راون کړ ورته وی نبی کریم آخري جنازه پچا کړی دی په نجاشي یسو تکبیر ویلی وی سلور وی خسلور بوای باس ایو تکبیر پدې دی یو رکعت بنا دی نو سلور فرض او رکعاتونو نزیات مون نه راغله نو اجماع په د امت رااله چې سلور تکبیر دی دا اجماعیات د عمر فاروق
لکه طلاق کې چې اجماع را چې درې طلاق درې دی، تراو کې اجماع را چې شل دی، او په تکبیرات د جنازې کې رااله چې څلور دی. څوک دې نه مخالفت کوي یا ګمراه کېږي. وقال انس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. الله اکبر استفتاح د مونږ راځي، واحده معنا لومبي الله اکبر په ټولو کې ضروري دی، او استفتاح د مونږ د جنازې وي که د فرض وي په الله اکبر. وقال عز وجل دا لومبي خبره ته به اشاره کوي چې جنازه دوی صلات ځکه خدای ورته صلات ویلي دي، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا وفي صفوف و امام دې کې صفونه امامي. هغه علماء رب ته اشاره کوي چې هغې جنازه بغیر او د سره واوي، ګوره دې ته خدای صلات ویلي دي او دې کې صفونه امام مقرر دي. نو خواص مکبره د فرائض موجود دي په دې کې. نسب د حضور نه سنور راغلی، نو دې عمومات و اطلاقات نه خپله مسله ثابته. نبی کریم دا نه دی ویلی چې جنازې دپاره اودس وکړي، نسب نه دی راغلی، خو دې وایي چونکې دې ته صلات ویلی شوي د قرآن او د حدیث په اصطلاح کې، او دې کې امامي، دې کې تکبیري، دې کې صفونه، دې کې سلامي، حکم پشان د عام منځونو شو، او عام منځونو دپاره خو طهارت دی، نو په جنازه کې هم طهارت شو. د اثبات د دعوی په قیاس سره کوي. ها جنازه قیاس کړه په فرائض باقیو باندې، کنه نور صریح حدیث نشته. حدثنا سليمان على قبر منبوذ، دا سے برطرفه قبرو، قبر منبوذ بنوی، دا منبوذ صفت تی علا قبر منبوذ، یو برطرفه دا مخبره پا یو طرف کی قبرو. ویدا دا چا دی؟ ویدا دا خادم دی، وی کلم خخا کرده دا وی بیگا، وی ما تم نوی منگوی قربان شپا و تاسلم صلی تکلیف داد. قبر باندې جنازه وکړه، ځکه دی ولی دا غي سکونه ولی عادت جنازی کولی شي که بغیر د اجازه دار شي. اوس هم دا حکم دی که زوی د مړي وي او غنوي په جنازه کې نور خلک په جنازه وکړي او هغه راشي خبر شي نو دی په جنازه کولی شي. یا بار یو سړی مړ شي په عربو کې اوروي هلته کې په جنازه شي او دلته زوی وي او د پینی کړي دی عادت کولی شي ولی جنازه دوباره کولی شي او د ولی په تبه کې ورپسې ته مدرېدی شي. زمونږ یو استادو شیخ عبدالفتاح قاری ما به قرآن شریف هغه ته او نا بیروت کې وفات شو، نه راغی حرم کې په جنازه وشو، زموږ بیا مقبرې ته یې روسه علما رسته راورسېده، هغوی په قبر جنازه کړه، بس هم ورسره ودرېده ځکه فصل مجتهدن فی دی، ورپسې هم ودرېد. نو که ولي جنازه کوي دوباره ته ورسره کولی شي، غایبانه جنازه په خپله مه کوې، خو که بل چا کوله نو ورپسې ودرېدی شي. باب فضل اتباع الجنازه، جنازې پسې تلل څومره ثواب دی، خو په نیت د څه د اسقاط شریف که د ثواب شریف. د ټولو نه زیاته خرابه جنازه د امامانو وي، سپیرې شي، ځکه د یو چکې صابون دپاره یا د لږې ګوړې دپاره یا د یو 100 روپو دپاره عظیم ثواب ته لاړ شي، ځکه د نیت څه وي حضرت خیټه. نو د امامان تاسو امامانو ته ډېر خوشحاله کېږئ، زه ورته ډېر فخار یم ځکه دا رواجونه اکثر د دوی نه پخېږي، نو د دوی جنازه یې سونو شي. باب فضل اتباع الجنازه، جنازې پسې تلل ثواب دی. اوس یو مسله ده، بعضې علماو نه دا نقل دی چې جنازه وشي
نو څوک بنځي دفن پورې به ساري البته که ولی د مړي اجازه تو کې اعلان وکړي چې رونو دی نو دی وایي دا ضروري نه ده که جنازې ته نه پس څوک ځي نو تللی شي ځم ته حاجت نشته که څوک ایثار شو خطبه قیراته به خدای ورکړي قیرات د روپۍ 12 حصه ده 1 روپۍ کې 6 دانې ښیي او 1 دانې کې 2 قیرات دی دا د عربی دی په سپینو زرو خو د آخرت قیرات د احد د غره عمره دی نو که چا جنازه وکړه 1 قیرات ثواب دی او که دفن پورې ایثار شو 2 قیرات دی نو اذن ته حاجت نشته چې د مړي کور والا دی لا بعضې علاقو کې اوس هم وایي تل کې ما اورېدلی وایي وروڼو که څوک دی نو دوی وایي دا اذن ته حاجت نشته وقال زيد بن ثابت اذا صليت فقد قضيت الذي عليك چې مونږ دې وکړو نو تا حق پوره کړ بس دلته بعض امامان دې علاقو کې دې نږدې جنازې وروستو کینه رونو کینه دعا لا پاله لکه دا درته جاوي دا په کوم کتاب کې راغلي چې دوباره خلک کینه او دعا وکړي نو دا بدعات چې د امامانو پیدا کړي نه جنازه او شپه ولاړه ده بیا کې ناستو ته چې بیعت به وکړي دا جنازه دعا نه ده اللهم اغفر لحینا ومیتنا دې پکې نه دی ویلې روستو دعاګانې به نشته او نه خلک کینول د هغې دپاره چې کینې رونو ودرېږه دعا پاتې ده دا نه په حدیث کې راغلي نه یو فقیه عالم لیکلی نه دی یو مذهب دا د بریلیانو بدعتیانو د اسقاطیانو امامانو جوړه کړه نو وایي اذا صلیت فقد قضیت الذي علیک چې جنازه دې وکړه نو تا پورا حق ادا کړ وقال حمید بن هلال ما علمنا عن جنازه اذن مو خو نه دی اورېدلی چې په جنازه کې اعلان د اجازت ضروري دی ولكن من صلى ثم رجع فله خيرات که چا جنازه وکړه ولاړ نو 1 قیرات وشو او که دفن پورې ایثار شو نو 2 قیرات دي ثواب یې کمیږي نور اذن ته حاجت نشته الله ابي هريره یو ځل دا حدیث بیانو ابن عمر ته چوي چې ابي هريره دا حدیث بیانوي چې څوک جنازې ته لاړ 1 قیرات دی او که څوک ورته ایثار شو نو 2 قیرات دی نو ابن عمر وی یاره ابو هريره ډېر حدیث بیانوي پته نه کېږي څه وایي نو عائشې به زړه کې سودا شو د نور اورېدلی نو عائشې ته خبر ورولېږه چې قربان ابو هريره دا حدیث بیانوي چې دا څنګه دی نو عائشې وی ټیک ده دی خو صحیح ویلی دی نو ابن عمر ډېر خفه و بیا وایي لقد فرطنا في قراريط كثيرة زمونږ نه خو ډېر قراريط پاتې شو ما خو یې چې جنازه دې وکړه بس ځتې نو دوی به جنازه وکړه او ته بتې نو چې دا حدیث یې واورېدی چې ایثار شي نو 2 قیراتو نه به یې ډېر خفه و وی دا خو ما نه ډېر قیراتونه لاړل لقد فرطنا کمی مو که افراد زیادي ته وایي تفرید کمی ته وایي آیات راغلي فرطت في جنب الله وفرطت ضيعت من امر الله اسقاط ما خونو اسقاط په دې پښتنو کې روان دی نه په عربو کې شته نه عجمو کې شته نه شوافیو کې نه مالکیانو کې نه حنابلو کې نه په دې نوبدي پښتنو علاقو کې او پنجاب کې څه قدرو دا اسقاط دي مليانو وخت کې دی ولې په سیف المقلدین کې دی فقهاو که چالی کلی کنه یو احسانی کړی امت سره احسان دا دی که یو سړی مړ شو هغه باندې روجي وي او دا وي او واقعي پرې وي پې او دنی کړی نو مړی دی وصیت وکړي که وصیت یې نه کړی رشته داران دی ورپسې وکړي که پورا ادا کېږي پوره دی ادا کېږي که کمې نو بیا یې حیله وکړي دی نو لیکلی چې هر مړي سره دی کوي دینو لکلی که 50 که 95 کئی دینو لکلی چې هر دا پارا دے دیره جوڑے
نشپک نقصان کوي خلک. اول دا چې دی هر مړي د پاره کوي. دویم دا دی تپوس نه کوي چې وصیت یې کړی دی که د کور خاوندان ورپسې تبرع کوي. دریم دا چې بیا که د بې وصیتۍ او تبرع هم نی د ده د مال نه ورکوي نو مال کې بالغ یا نابالغ شته که نه ځکه د نابالغ مال نه څو خیرات نشي کولی. څلورم دا ده چې د هر څه وي وصیت یو د هغه د درېمې نه کوي یا یو رشته داران تبرع کوي نو دایرې ته څه ضرورت دی؟ په رښتیا حساب کتاب وکړئ چې دومره مونځونه پرې پاتې دا حساب نه کوي. پنځمه دا نقصان کوي چې دایره کې به فقیران ناست دي او دلته غټ غټ مالداران مولیان کیني. دا د فلانکي علاقي پیر صاحب دی، دا د فلانکي صاحب رحمت الله علیه دی دا هغه ټول پیران رحمت الله علیهم راجمع شي چې ټولونه مالدار وي. هلکه دا خو به فقیران کیني. شپږمه دا ده چې فقها وایي د ضرورت مطابق پکې زیات به نه کړي او آخر کې به ابا خیرات دوی هغه بیا کور ته وړي نو چې لس بورې راوړي یو بورې خیرات کې بیا باقي اوسي. هلکه دا خو یو ځل د کور خاوند خو بخلی دی په صدقه کې خو رجوع نه کېږي. هبه کې رجوع کې خلاف دی، صدقه کې رجوع نشته نو دوباره کور ته یې څنګه وړی؟ نو خلک پکې شپه غلطۍ کوي د دې وجې نه موجوده اسقاط دا د مړي فدیه نه پوره کوي ځکه دا د قواعدو د شریعت مطابق نه دی. دا حیله د اسقاط نه ده، دا حیله د استحصال ده. ګټي پې او زه د حمامانو ته یم که تاسو په رښتیا د شریعت حکم بیان کړه چې وروڼو دې وخت ضروري نه دی مړي پسې خلک خیرات کوي رستو کې نو بیا تاسو له ضروري او په جنازه کې شپږو مولیانې اسقاط یو سي امیان او بدنام شي مولیان وی مل خراړو روان که او بدنام کارغان شو. خراړي د عوام دی نو اسقاط یو سي عوام بدنام پکې دغه شپږ حمامان شي. لکه صافه خبره ورته دا چې کوم مولیان د بدلونو دپاره حیلې کوي زه ورته یم ځناورو حیلې ورته څه نه کوې صافه مسله ورته بیان ستا نه بغیر خو دې نکاح نشي تړلی ستا پیسې چېرته نه دي نو د شریعت حکم هم بیان که او پیسې به هم خدای درکړي او که در نشي نو خیر دي تا خو غاړه خلاصه کړه. نو زه ځکه د حمامانو ته پکار یا حمامان ورته دا رواجونه غلط ښکاري. دوی سره دا وخت کې د مړي د خلاصولو فکر شي جنت ته ورسوي. زمونږ طرف ته ټیکهداران دي د اسقاطونه په قلمي قرآن هم اسقاط نه پرېږدي. یو ته مې کم بختي نه کم پرېښوده نو درکوي وی بیا نه راکوي بیا نه راوړي بیا خلک یې د دې شو شا دپاره راوړي بیا رستو ورپسې نه کوي. نو ما یې د هغې هم څو نه شو ستاسو هم څو نه شو ځکه چې د هغې مقصد شو شا وي چې خلک وي جنازه ډېره درنه ده او غټ اسقاط یې وکړه د ریا دپاره نو په ریا کې خو ثواب نه کېږي نه د مړي فایده وشوه نه ستاسو ته فایده وشوه. معامله ټوله خرابه ده. د مړو په رواجونو کې دا یاد درې دا ټول بدعات وي چې شریعت کې نه ثابت او په واده کې چې څوک رسم و رواج کې هغه په بدعاتو کې نه داخلېږي او په اسراف کې داخلېږي ځکه هغه څوک د ثواب په نیت نه کوي. د کلي رواج دی څوک یې پټانګه کې وړي څوک موټر کې وړي څوک د شپې ډولې وړي څوک د ورځې وړي